عزتمندو په سټیج باندې ما سره ناظم اورونه علماء کرام حفاظ عزام او زما د کوزینا وګړي عزتمندو مشرانو او دارنګ د اطرافونو راغلو میلمنو مسلمانانو ورونو ستاسو په دې مدرسه کې نن الحمدلله د طالبانو د ختم په دې سلسله کې مونږ او تاسو را جمع شوي یو حافظ فخر احمد صاحب چې هغه په دې مدرسه کې خواري کړې ده محنت کړې ده کال خدمت کړې ده د هغې ثمره الحمدلله نن سو حافظانو په شکل او دارنګه د سو ماشومانو د ناظرې په شکل د هغې مدرسې میوه مونږ او تاسو ته نن میلاو شو او زه خو ډېر خوشحاله په دې یم چې څومره په دې مدرسه کې درسونه کیږي سبقونه کیږي نو باقاعده ستاسو په دې مدرسې په دې درسونو په دې سبقونو کې بلکې د دې ماشومانو د ختمونو د حفظ او د ناظرې په دې ختمونو کې الحمدلله الله پکې ماله برخه مقرر کړې ده ډېره غټه برخه زما ده د هغې وجه دا ده چې فخر احمد دا چینګلی طالب دی دا چینګلی د مدرسې د هغې حافظ دی زموږ لاسو کې دغه تربیت شوی دی الحمدلله او چې هغه راغلی دی نو د هغه خدمت الله جاري او ساري ساتلی دی مدرسې په شکل کې تاسو له ډېر ښکلي ماحول نن الله مهیا کړی دی په لاسو کې در کړی دی څو کاله فخر احمد حافظ صاحب هغه به د تاڼې په جومات کې درس کو په هغې کې به ختمونه کېدل موږ به م راتلو مشران نور علما به م راتلل الحمدلله الله دې تاسو خوشحاله کړي په خپلو اولاد باندې په خپلو مالونو باندې په خپلو جانونو باندې په خپله زندګۍ په خپلو عمرونو دې الله تاسو ټول خوشحاله کړي او الله دې دله پکې برکت واچوي داسې ښکلې د مدرسې په شکل دا جنازګاه وه شاړه پرته وه دیوال ورته نه و جنازې له به خلک راغی جنازه به یې وکړه او تله به نن چې هغې ته طالب او مولا را دننه شه دومره ښکلې ښایسته ګوره دې پورې اودسونو ځای ته ګوره د پاسه بېبادي ته ګوره دې پله په ګوټ کې په کمره کې سایډ روم ته ګوره دا د طالبانو برکت دی دا د علماو د حافظانو برکت دی الحمدلله او دا موږ په پاکستان کې دا علما په فخر دا خبره کوم ګوره که ته نن انګریزي تعلیم حاصل کړي نو د سپیشلایزیشن دپاره یا به د خپل بچي چین ته لیږي یا به د سپیشلایزیشن د ډګرۍ د حاصلولو دپاره خپل بچي به روس ته لیږي یا به هغه انګریزانو پیرنګیانو ته امریکې او برطانیې ته لیږي سپیشلایزیشن ډګري د انګریزي تعلیمه دا به ته پاکستان ته د بار نه راوړې او الحمدلله د پاکستان نه چې په ټوله دنیا کې نن ته اسلامي او شرعي ډګري حاصله هغې دپاره د بار دنیا نه مسلمانان پاکستان ته راځي دا د علماو محنت دی خلک وایي علماو څه وکړل زه درته دا خپله کارګزاري بیانوم نن د سپیشلایزیشن ډګرۍ حاصلولو دپاره په قرآن او په حدیث کې چې ته سپیشلایزیشن کوې نو د بار دنیا دغه ته پاکستان ته راځي تبلیغ مرکزونه آباد دي د بار دنیا نه بر څلورو میاشتو دپاره پاکستان ته تشریف راوړي څلور میاشتې به لګي د بار دنیا نه به راځي په دې کراچۍ کې او دارنګه په اسلام آباد کې اسلامي یونیورسټۍ چې کومې جوړې دي علماو په لاس په هغې کې به علم حاصلی د بار دنیا ته به علم د پاکستان نه وړي دا د علماو برکت محترمو